الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. لما دبي ورسكتون كنازيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونغا نن چکم بحث تیغا دجمع ورځ ده، د جمعې مبارکه ورځ ده، او په دې باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده. خو د جمعې په ورځ باندې بعضې داسې اعمال دي چې هغه ډېر زیات ثواب او اجر لري، ځکه او موږ د دې طلبګار یو چې الله تعالی موږ له ثوابونه راکړي، موږ له الله رب العالمین اجرونه راکړي، او موږ الله رب العالمین جنت ته داخل کړي او د جهنم نه هم بچ کړي. او دا خبره هم خوښو چې الله رب العالمین زموږ ګناهونه د هغې څه وکړي، د هغې بخشش وکړي، ځکه چې موږ ډېر زیات ګناهګار بندګان یو. هر یو بنده چې کومه دی نو هغه ګناهګار دی. اول نمبر یعنی مطلب چې اول پکې زه ګناهګار یم، ټول نه اول، او بیا تاسو دا نور چې کومه خلک دي کتونکي دي نه دي، ټول هغه داسې دی ګناهګار دي. نو پکار چې موږ داسې اعمال هم اختیار کړو چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین موږ د فتنو نه هم وساتي، او الله رب العالمین موږ د ګناهونو هغه څه کړي په هغې باندې دا پې قلم راکاږي. ځکه الله رب العالمین ته التجا کول، الله رب العالمین ته تضرع کول، عاجزي کول، دا بنده له پکار چې خامخا وکړي. او د حدیث کې دا راځي، په یو حدیث کې دا راځي، د کوم آیات چې ما ولوستو دا د سورې کهف په 15مه سپاره کې شروع شوی دی او په 14مه سپاره کې بیا څه شوی دی، ختم شوی دی. نو دغه سورې کهف په باره کې راځي چې دا یو سړی په یو جمعه باندې ولولي، نو الله رب العالمین د دې بنده ګناهونه د دې جمعې نه واله تر بلې جمعې پورې چې څومره د ده نه کم ګناهونه شوي، نو الله تعالی د دې سورې کهف په برکت د وجې نه څه کوي، دا معاف کوي. نو پکار چې دا قرآن مجید سړی د جمعې په ورځ باندې راواخلي او دغه سورې کهف چې کومه دی دا ولولي. که چاته په یادو باندې معلوم نو په یادې ولولي، که په یادو چاته معلوم نه وي نو بیا قرآن مجید دې راوالي، ناظره ویلی شي، او دغه ناظره چې کومه ده دا ولولي او دغه سورې کهف داسې کې دا ختم کړي. او بل حدیث کې دا هم راځي چې د سورې کهف اولي 10 آیاتونه ده، الحمدلله الذي انزل على عبده الکتاب، د دې نه شروع شوي دی 10 آیاتونو پورې، 10 آیاتونو په مقدار باندې حدیث کې راغلی چې دغه 10 آیاتونه چا ولوستل د جمعې په ورځ باندې، نو الله رب العالمین به د دې په وجه باندې د دجال چې کوم فتنې دي، د هغه چې کوم ازمایښونه او کوم فتنې به هغه را روانې دي، هغه زمانې د هغه فتنو نه به الله رب العالمین ته په امان کړي، ځکه چې د هغه فتنو ته ټینګېدل او د هغه چې کومه فتنې دي او کومه د خلکو د ګمراه کولو دپاره هغه کم چالونه کوي، نو هغې ته بیا موږ څه شو، د هغې ته بیا موږ نه شو ټینګېدی، ځکه چې موږ کمزوري مسلمانان یو، دومره په ایمان باندې مضبوط نه یو. نو چې د دغې فتنو نه بچ کولو نه یو سړی و چې زه دې بچ شم، د دجال چې زما په زمانه کې را نه شي، د دغې فتنو نه دې زه بچ ځان وساتم، نو هغه له پکار چې د سورې کهف اولین 10 آیاتونه نه دي هغه څه کې دا ولولي. انشاءالله تعالی الله رب العالمین به د دې په وجه باندې یا آخري 10 آیاتونه اولي آیاتونه چې کومه دي داسې دي دا لوستل پکار دي، چې دا سړی ولولي، نو انشاءالله تعالی د دجال چې کوم فتنې دي د هغې نه به الله رب العالمین ولس راکړي، امان راکړي. نو دا ویډیو چې دا د مخکې ملګرو سره څه کوي دا شیر کوي، الله رب العالمین